باب الخسر فی الصلاة خی صاد اور خسر تاویل شي بنیادی طور عربی کې چې هو ان یضع یده علی خاصرته وهو یصلی په ټوټي باندې لاس کې خودل خاصره صاد سره ټوټي ته وایي نو په موز کې چې سړی په ټوټي لاس دی که یو دی او که دواړه دی نو دا به څنګه وي هغې دپاره دی حدیث پیش کوي حدثنا ابو النعمان نوم دی محمد بن فضل سدوسی عام طور ته عارم ویلی شي امام بخاری رحمه الله چې دلته کله کله حدیث اخلي نو حدثنا عارم وایي عارم او ابو النعمان یو څیز دی 223 ہجری کی وفات ته حدثنا حماد دا حماد بن زید 179 کی وفات ته عن ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی ورته 131 ہجری کی مړ عن محمد دلته محمد نه مراد ابن سیرین دے محمد بن سیرین 110 ہجری کی وفات ته عن نبی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال نهی عن الخسر فی الصلاة سیدنا ابو هریرہ فرمائی منع کړی شوی دا چې کله صحابي وای ابو هریرہ چې منع کړی شوی دا مقصد دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کوونکی دی منع کړی شوی دا د دینا چې انسان دې په مانځ کې په ټوټو لاس کېږي بعض احادیثو کې د جهنميانو علامت دغه ښودلی دی چې د هغوی به په ټوټو لاس یخیږي دې وجې نه فقها په دې تقریبا متفق دي چې عامو حالاتو کې هم یو مسلمان په ټوټو لاس نه ږدي ځکه دا جهنميانو سره مشابهت دی یو خو څه تکلیف مکلیفي سړی دلته لاس کېږي که نه او جدا خبره ده خو یوازې بعضې خلک د تکبر د علامت په طور دغه چل نه کوي نو دا مناسب نه دي ښه حرکت نه دی حرام ورته مو خو حرکت نه دی وقال هشام وابو هلال عن ابن سیرین عن ابی هریرة عن النبی صلی الله علیه وسلم یعنی دلته کې د ابن سیرین چې د ابو هریرة نقل کم کوي ناغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته نسبت نه کوي بلکې نهیه وایي او هشام ابو هلال هغې چې کوم روایت نقل کړی دی ابن سیرین نه یا دا ایوب چې کوم دی ایوب د ده په سند کې نهیه دی او دا نور هشام او ابو هلال چې کوم دی ابن سیرین نه نقل کوي نو هغې نسبت کوي د خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یعنې څه وایي هغې نهیه نه وایي نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن الخسر فی الصلاة خسر څه شی دی خسر خو لغوي معنی دغه ده خو بیا محدثین دی کې نور نقطې هم چیړي لکه امام خطابي علام السنن کوم چې د صحیح بخاري شرح ده هغې د دې جلد اول کې صفحه 335 کې لیکي چې الاختصار فی الصلاة هو ان یضع یده علی خاصرته اختصار په موز کې دی ته وایي چې سړی په خپل ټوټي باندې لاس کیږي او فیه نوع من الاستراحه دې کې یو قسم د راحت طلب دی او سنت دا چې انسان د خپل لاس چې کوم دی په بل لاس کیږدي نو بیا وایي چې وقد یفسر الاختصار فی الصلاة تفسیرا آخر او نور محدثین وی دې بل تفسیر کوي هغه دا دی چې ان یمسک بیده مخصرة او عصا یعتمد علیها فی صلاته چې مونځ کې ځان لا کونټه وساتي او پاغې باندې ډډه غوندې والي مطلب دا چې یو لاس یې دلته کي او یو لاس یې په کونټه راپاسي دا لغوي لحاظ سره امام حروي هم لیکلي دي الغریبین کې جلد 2 کې صفحه نمبر 559 کې خدای بیا بل یو خبره کوي دا ډېره عجیبه خبره ده دی وی چې یو قول په دې کې دا دی چې ان یقرأ من آخر السورة آیة او آیتین
ولا یقرأ السوره بکمالها فی فرضه. دې علاقو کې هم د بعضې خلکو دا رواج دی چې کله هغې لمونځ کوي ماښام که نه نو په یو رکعت کې به سبحان ربک رب العزت عما یصفون وایي، دا آیت بالکل آخر که نه، او بلکې به د سورې ملک آخري آیت وایي، دې ته وي خسر وایي، ځکه د اختصار کړی دی او دا جایز نه دی. ابن قیم رحمه الله په دې بحث کړی دی، هغه وایي چې دا خو خسر نه دی بارکیف، خو سنت خلاف دی. نه سنت دا چې انسان دی یا خو یو پوره صورت په یو رکعت کې وایي، او که رکعت صورت اوږدي نو بیا دی هغه په دواړو رکعتونو کې د یو صورت وایي. سنت دغه دی. هغې دپاره بیا هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه عمل پیش کړی دی چې د ماښام په لمونځ کې سورة الاعراف وایي او فرقها فرقتین، نیمې په یو رکعت کې ویلو او نیمې په بل رکعت کې ویلو. او چې تلاوت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او وی سورة الاعراف څومره ټایم به لګي؟ 10 منټه. نو د ماښام دا ټایم دومره مختصر نه وي څومره چې زمونږ عوام او خواص وګڼل دی. د دې نه که بالفرض مونځ لاړ شي که نه، یعنې امامتي ته ختمه شي، دې خیال دی چې بس مونځ فوت شه که نه، مونځ فوت شی نه دی، دا کم سے کم 1 घंटा او 15 منټه دې ټایم دی. 1 घंटा 1 घंटा 15 منټ دا د ماښام او ماسوتن منځ کې فاصله پکار ده. بیا مفتی فایت الله رحمه الله لیکلی دي چې احتیاط سړی کې 1 घंटा 13 منټه دی شي خیر دی. او بیا ورپسې چې کومه جمله لیکي نو په هغې دا څوک نه روان، هغه لیکي چې د 1.5 घंटे نه سوا کول دا جایز نه دی. تاسو بیا د خپلې نقشې م وګوره چې دې د ماښام او د ماسوتن منځ کې څومره ګیپ دی. الټه تا ته به خبرې شروع کړي چې تاسو چل جوړ کړی 1.5 घंटे نه سیوا واله نه دی پکار. دا ټایم شروع کړي د ماښام د بانګ نه، مونځ نه، د ماښام د بانګ نه شروع کړي. نو بارکیف خسر کې دغه اختلاف دی د محدثینو. لغوي لغت لحاظ سره ټیک د خلک کوي دغه، لیکن د حدیث لحاظ سره مطلب دغه نه دی کوم چې دی وایي، بلکې حدیث لحاظ سره مطلب دا دی چې انسان په مانځه کې په ټوټو لاس نه ږدي. دا نور محض یو تعویل یې کړی دی، لغت لحاظ سره ټیک دی. دغه لغت لحاظ سره بعضې خلکو دا هم ویلی دي چې بعضې خلک کار دا کوي چې هغې آیت د سجدې په مونځ کې ووایي. نو په کار رایي چې رکوع نه وروسته د سجده وکړي یا د اوس سجده وکړي، نو دی اوس هم نه کوي او په مونځ کې هم نه کوي، بلکې د لمانځه نه وروسته سجده وکړي. هغې وایي چې دی نه یې منع کړې ده. نو دا خو ټیک د هغې یو اجتهاد دی، یو قول دی، لیکن حدیث د هغې ملګرتیا نه کوي. دا نادرسته دا خبره. بعضې فقها دا لیکي چې یو سړی قرآن مجید لولي، په مونځ کې لولي او آیت د سجدې له ورسېده، د آیت د سجدې ته پرېږدي او بل آیت ته ورځانګي، دې ته وي خسر وایي. دا لغت لحاظ سره ټیک دی، لیکن حدیث دا مقصد نه دی. دا بعض تعویلات دي د خلکو، لغت لحاظ سره لغت د هغې تایید کوي، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان مقصد دغه نه دی. حدثنا عمرو بن علی، عمر بن علی بن بحر 249 کے مردے. حدثنا یحییٰ بن سعید القطان 198 ہجری کے مردے. اغوی مقد حدیث بیان کردے ہشام بن حسان فردوسی 146 کے مردے. حدثنا محمد داؤماغ محمد بن سیرین دے. ادیم نقل کی دا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہیا ان یصلی الرجل مختصرا. مختصر سواد زور سره نه دی، مختصرا اختصار کوونکې ونې منع کړی شوی د دی نه چې سړی د لمونځ کي په داسې حال کې چې د لاس ایښودلي په خپلو ټوټو باندې. منع شوی د دی نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی نه منع کړی ده. نو دا بیا فقها بیا قول کوي چې دا نهي تحریمي ده او نهي تنزیهي ده، دا هغې خپل تقسیم دی. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کړی ده، نه دي کول پکار. بابو یفکر الرجل الشیء فی الصلاة.
یو سړی مونځ کې او په مونځ کې ورته څه کار ور یاد شو، فکر پکې راغی او دا یې کار سوچ یې په مونځ کې شروع کو. نو ارادي طور خدا ګناه ده. مونځ د دې لپاره نه چې انسان دې په دې کې د خپلو کارونو فیصله کوي او فکرونه دې کوي. دغه مونځ کې خو انسان متوجه وي الله ته، خو که بالفرض دا څه خبره راغله چې د هغې تعلق دین سره و، دین سره متعلق څه سوچ ستا پیدا شو او هغلته کې تا په خپل مونځ ته هم ته نقصان نه ورکوې، یعنې مونځ هم کوې او بل خوا د هغې دیني څیز په باره کې سوچ کوې، نو دغه فکر څه ګناه نه دی بیا، ځکه چې تا ته ارادتاً نه دی راغلی. ارادتاً چې کوم څیز راشي نو هغې کې ګناه. وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ انی لو جهز جیشی وانا فی الصلاة. دې ته تعلیق وایي که نه، تعلیق دې ته وایي چې امام بخاری رحم الله دې لپاره اسناد نه دی لیکلی، دا یې زوړه نه کړې دا خبره، بس دا یو خبره ده مشهوره داسې. خو مصنف ابن ابی شیبہ غټ کتاب دی ابن ابی شیبہ، د هغې په جلد 5 کې صفحه 306 کې دا د سیدنا عمر دا خبره دا موصولا موجود ده، یعنی سند هلته موجود ده او سند صحیح هم ده. نو مطلب دا چې که انسان ته دغه شانتې خبره مخې له راشي بغیر د ارادې نه آدم په مونځ کې څه خبره راله او دې فیصله وکړه په مونځ کې، ټیک دی دا راضي ده، کله د الله د طرف وي کله شیطان د طرف وي، لیکن چې کله دینی خبره ده نو د هغې په باره کې لږ احتیاط کوئ، هرې دینی خبرې ته غلطه مه وایه. یو هغه خبره یې کومه چې د امام حنیفه رحمه الله ته منسوب ده که نه، چې یو سړی هغه له راغی ورته ویل چې ما چېرته پیسې ایښې دي او ما نه روکې شوي دي، اوس یاد راته نه دي. هغه ورته یې ځه لاړ شه نن ټوله شپه به عبادت کوه، سهار بیا راشه نه بیا ما تعالی ووایه. خو دی چې تللی دی د هغه مقصد دا چې دی ټوله شپه په عبادت کې تیر کړي او بل د عوامو په مزاج پوه هم دی چې عوام مونځ وکړي دوی پکې څه چل کوي. یعنی یو عالم له دا پکار دی چې هغه د عوامو په ذهنیت ځان پوه ساتي، چې زما د زمانې د خلکو څه ذهنیت دی، په ځان مه قیاس کوئ بلکې ذهنیت د خلکو ځان له ځان لئ. چې تللی یو رکعت یې کړی ورته یاده شوې ده چې دا پلانکي بوټي د لاندې ده، اوس روی ښکله سهار هغه سره میلاو شو نو هغه ورته ویل دا تا ته شیطان یاد کړل، د شیطان مقصد دا و چې دی عبادت د شپې ډېر ونه کړي. خو دغې کیسې مطلب دا دی چې شیطان عمومي طور په مونځ کې یادول کوي، نو که تا ته غیر ارادي طور یاد شي خو زه ټیک ده بس، خو بیا ته ودرېږې دې لپاره چې نه ما ته شیطان را یاد کړي بیا تا مونځ الله له نه دی کړی، خو مونځ تا دې لپاره کړی دی چې تا ته هغه شی در یاد شي. دا فرق پکې کوئ، دواړه ځان له ځان له څیزونه دي. سیدنا عمر څه وایي زه خپل لښکر یې تیاروم د مونځ په حال کې، یعنې د مونځ چې کوم نه ما په ذهن کې هغه الهامات راشي، نو هلته زه فیصلې وکړم چې فلانکې به داسې لیږم فلانکې به داسې لیږم فلانکې به داسې لیږم. امام بخاری مقصد دا ہے چې غیر ارادي طور دین سره متعلق څه شی راغی او تا پې سوچ وکړو خو زه ټیک ده. اسحاق بن منصور بن بحرام 251 کمر دی هغه وایي چې موږ ته حدیث بیان کړی روح، دا روح بن عباده دی 205 کمر دی. حدثنا عمر دی ورپسې وایي دا عمر څوک دی؟ هو ابن سعید، یعنی عمر بن سعید نوفیلی نومې دی، وفات مفات پیدائش نه معلوم. قال اخبرنی ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ نوم دی عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ قریشی 117 کے مرد ہے. عن عقبۃ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وفات ہونا نہیں معلوم، خود عمر دا چې تر 50 ہجری پورے دے ژوند دی. قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر، ما د مازدیګر مونځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وکړو. فلما سلم نو کله چې سلام وکړو قام سریان په تلوار پاسید. دخل علی بعض نسائه، او د بعضې کوروالو او د خپلو بیبیانو یو کور ته لړ.
ثم خرجا بیا روت ورآ ما فی وجوه القوم د قوم د مخونو نه چې څه ښکاره کېدل چې دوی لږ حیرانه غوندې دي او نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه ولیدل چې دا څه چلو آخر من تعجبهم لسرعته ځکه چې هغې ته دا ډېره تعجب ښکاره شوه د پیغمبر په تلوار چې دی څنګه په تلوار دن رړو په تلوار بیا به راوت فقال ذکرت وانا فی الصلاة دا خبره شوه ما ته یاد شو په داسې حال کې زه په مونځ کوم د پیغمبر مونځ ډېره پار نه شروع کړی خو غیر ارادي طور په مونځ کې هغه ته څه خبره ور یاده شوه نو ما څه یاد کړل ذکرتو تبرن عندنا سره مونږ سره تبر تاسو ته اتبر جوړ کړی دی که نه لطیفه هم جوړه کړی علماو پورې چې د اوسل نه چا اتبر وړو کار یې پې کو د هغه نه مات شه نو بیا راغی نو ورته چې استاد د چا نه کې تبر اوسې که نه هغه مات شي نو څه چل به کوې نو هغه ورته ویل چې یاره بس خو تا خو د قصده به نه مات کړی خو مات کړی به نو هغه ورته بیا ویل چې یاره ستا هغه تبر مات شوی دی هغې ورګه زه مسله ګورم که نه زه پخوا دغه ډکوسله باز نو راغلی چې ما کتاب وکړو ته په کتاب کې لیکلي چې التبر من التاوان که نه تبر که تبر التبر من التاوان نفع په تاوان باندې کېږي ګټه په تاوان کېږي هلته کې تبر ګټې ته وایي دا زمونږ د خلکو حالات دی یا به اودا والا ما داسې یا باسې ډرامې وي خو څومره چې مونږ ګورو نو غالبا اکثریت د داسې خلکو چې هغوی د ځان دپاره جدا خبرې کوي او د نورو دپاره جدا خبرې کوي د خوش اخلاقۍ تعلیم به ورکوي په خپل اخلاقو نه پیاده یي بلکل پوه خو دا ممکن د ای د بعضې خلکو خو بارکې دلته کې تبر دا سونې ته وایي او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما تیر درس کې ویلي د غزوه تبوک نه وروسته تقریبا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مالی حالت ښه شوی و په دې وجې تعارض مه وایه چې سره ورکه رسوي دا هم مه وایه چې دا د بیت المال و هغه کور کې خو بیت المال نه و که دا د هغه خپل سره دي هر ځای چې راغلي وو برخه وه بل څه بل څه خو د هغې غربت یا د مالدارۍ دا حالت دا متضاد نه دي په انسان باندې په تاسو باندې ټول عمر یو شانتې یې تاسو خپل هغه وخت نه دی یاد چې چکنۍ سره هم ډوډۍ خوړه اوس خو در باندې الله فضل کړی دی هغه وخت نه دی یاد خلقو ته چې د ټټران یو جوړه به یې واغوسته نو 2 کاله او 3 کاله به یې اغوسته دا خو نه چې کنه انسان همیش په یو حال باندې کله غریبی نو الله یې مالدار کی کله مالدار یې الله یې غریبی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم انسان هم او بل چې هغه ته خو د پلار میراث پاتې شو خلک دا اعتراض هم کوي که نه چې تاسو خو وایئ چې نبي د میراث نه میلاویږي او نه د میراث تقسیمیږي او دا ده چې میراث میلو شو تپوس وکړئ ظالم هغه وخت پیغمبر و نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د عبدالله میراث میلاوېده د پلار دا پیغمبر و عبدالله کله مړ دی پیدایش نه مخکې مړ دا سوال دی جی سوال یې کړی دا سوال دی یہ ته بکواس وایي درو وایي بس سوال به داغ کي یو لګیا نه هغه وایي چې قرآن چې لیکلي وارثت څه شی دی سلیمان و داود سلیمان د داود وارث شه په څه شي کې وارث او په نبوت کې وارث دی وراثت دینی طور هغه وارث دی یعنې کوم نبوت چې الله ورکړو داود له او هغه شان نبوت سلیمان لم ورکړو کوم مشن چې داود علیه السلام شروع کړو نو سلیمان د هغې تکمیل وکړ وراثت دغه مطلب دا نه مطلب چې ګنې پیغمبري په وراثت کې ملاویږي پیغمبري خو الله عالم حیث یجعل رسالته دا فتنې ډېرې زیاتې شوې بیا د میډیا د وجې ډېرې زیاتې شوې ښکرې لګي سمې بس عجیبه عجیبه سوالات راځي خلک کمپرومایز کوي ورسره دا لوی لوی خلک دي جواب نه ورځي غریبانان خو دا تبر و هلته کې
طبرا عندنا دا یفکر الرجل هغې سره متعلق هم دا واضح ثبوت شه. ثم خرجا وراءها عندنا فكرهت ان يمسي او يبيت عندنا فامرت بقسمته. نو ما دا بد وګڼل چې ا دې مونږ کرا شپه تېره کي یا د ماښامې تېر کي. فامرت بقسمته نو ما وویل کور کې دا تقسیم کړي. دا کم خلک چې د کمیونیزم قایل دي که نه هغوی دا قسمه څیزونه دلیل کې پیش کوي چې د پیغمبر خپل عمل کې دغه دي. او کله به وایي چې ابوذر غفاري لومبنی سړی چې هغه اشتراکي دی په اسلام کې. اعلام د ذریکلي کې واضح لیکلی دي چې ابوذر هغه لومبنی صحابي دی چې د لومبنی اشتراکي دی په اسلام کې. دا ټول گپ شپ لګوي. اصل کې دا نفي کوي د ذاتی ملکیت. اشتراکیت دی ته وایي چې ذاتی ملکیت نه وي. او چې ته ذاتی ملکیت نه تسلیمې نو زکات به کوم ځای نه ورکوې. زکات خو به ته په خپل مال کې ورکوې که نه. او چې د انسان خپل ذاتی ملکیت نه وي یا شرعاً دا حرامي بالفرض. نو زکات خو فرض دی، قرآن نه معلومه ده، حدیث نه معلومه ده. په دې عقیده باندې یا په دې سیاسي نظام باندې خو زمونږ دغه فرض به فوت شي. او والله چې حج به څنګه کوې که نه حج په دا شانتې په دې نه بالوځې. دا ټول څومره عزمونه چې راځي دا ټول د اسلام منافي. دا نوي څیزونه خلقو ته یو شین باغ وښیي. ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه چې کله هغه لرې کو د مدینې منورې نه او ربضې ته یې لېږه هم په دې وجه لېږلی شوی. دا د هغې اجتهاد دی. دې که نور تاویلات مه کوه، دا د هغې اجتهاد دی او خطا دی. خطا اجتهاد دی. د دې وجې نه سیدنا عثمان هغه نه پرېږدي هلته کې. صحابه کرام په دې متفق دي. اهل رفض دې له غلط شکل ورکوي. او خلافت ملوکیت والا هم دغه قسمه خیال دی. مس کې دا نه دا خو دغه یو فتنه پیدا کېده. دا د هغه یو ذاتي اجتهاد دی. او چونکې هغه بزرګ صحابي دی د دې وجې نه د فتنې خورېدو خطره وه. نو دغه د هغې علاج ته ربضې ته ولېږلی شي. ربضه د هغه خپل کړی دی. څه زیاتی نه دی شوی هغه سره. خو بهرکیف اجتهادات وي داسې. او سیاسي طور چې کوم سړی حاکم دی د هغه دا ذمه داري ده چې هغه فتنه خورېدو ته نه پرېږدي. دې اوس شته نه. د ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه د هغه هم دغه یو ذهنیت و. خو ملکیت دې کې څه عیب خو نشته. دا اوس چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملکیت نه وی دې څه تقسیموي؟ دا سوچ وکړه. تقسیموي څه شی چې دا سره د ده نه وي نو ولې تقسیموي؟ خو ملک د ده دی، اختیار د ده دی، په دې وجه تقسیموي. او دا د هغې هغه توکل علی الله دی. بس فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمتي. حدثنا يحيى بن بكير عبد الله نمرے عبد الله ابن بكير 231 کے مرد ہیں. حدثنا لیث بن سعد مصری 175 کے مرد ہیں. اگر نقل کی جعفر بن ربیعہ کندی 132 ہجری کی وفات. عن الاعرج عبد الرحمن بن ہرمز 117 ہجری کے مرد ہیں. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذن بالصلاة ادبر الشیطان له ذرات. کله چې اذان شروع شي نو شیطان ادبر شیطان و منډګي تختی له ذرات بعد غرزی بادولی حتی لا يسمع التاذین تر دې پورې چې هغه آواز نه اوري. یعنې منډه ووایي تر دې پورې چې داسې ځای ته ورسېږي چې هلته کې اذان نشي اورېدی. نن سبا به د غریب کار ډېر خراب وي. د هغې وجه ده چې سپیکر یې لګېدلی دي. نو سرعت رفتار خو دی که نه تیز رفتار خو دی. بانک چې څنګه ختم شي نو بیا راغلي حدیث کې راځي او د مزګزارو میاشت کې لکه د ګډوري په شان ته وراته وکېږي. تیز رفتار خو دی.
فیضا سکت المؤذن اقبل، وکړه چې مؤذن خاموش شي، اقبل نو بیا متوجه شي عبادي ته راشي. فیضا ثوب ادبره، و چې بیا تصویب وکړی شي. تصویب دویم اعلان ته وایي. یو دویم اعلان خدای چې سړی جماعت کې اعلانات کوي چې خدای وبخه مونځ وخت خرازه، هغه بدعت دی. دې تصویب نه مراد اقامت دی. فیضا ثوب ادبره، نو کله چې اقامت وکړی شي نه بیا وتښتي. فلا یزال بالمرء یقول له اذکر ما لم یکن یذکر حتی لا یدری کم صلی. په دغه کار بیا دا دی چې راشي نو بیا انسان سره انختی منځګزار سره او وسوسه اچي په زړه کې، ورته وایي یاد که هغه څه چې درته یاد نه و، یعنې وسوسې ورته اچي، په هغې کې ورته هغه څیزونه ور یادوي. حتی لا یدري کم صلی، که څوک دا سوال وکړي چې دا خو د پیغمبر زړه کې هم خبره راغله، د عمر زړه کې هم راتله، دا دې کې فرق وکړه ګره. تا ته د الله طرف نه زړه کې یو خبره واچولی شي جدا ده، شیطان هغه دی چې تا ته به د مونځ پته نه لګي چې ما څو رکعته وکړل. او حدیث متن کې خپل شته تر دې پورې چې لا یدري چې دی نه پوهېږي کم صلی چې څو رکعته وکړل، درې مې وکړل که څلور. نو که څوک په دې شک کې انختی نو ته دې پوه شي چې دا شیطان زه دې کې مبتلا کړم، او که نه فیصله یې کړي یا بل څه ورته یاد شوي او مونځ ورته یاد وي چې زما مونځ پوره دی، نو دا شیطان د طرفه نه دی. دغه فرق دی. قال ابو سلمہ بن عبد الرحمن اذا فعل احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. کله چې یو کس په تاسو کې دا کار وکړي، یعنې دا شان غلطي ورته راغله چې 2 رکعته مې کړي دي که 3 مې کړي، نو فلیسجد سجدتین وهو قاعد، دی 2 سجدې وکړي په داسې حال کې چې دی ناست دی. دې څه مطلب دی؟ دا سجده سهو ده، یعنې سجده سهو دی وکړي. نو سمعه ابو سلمہ من ابی هریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو هریرة دا حکم دا د سجدې سهو دا خبره دا د سیدنا ابو هریرة نه اورېدلې وه، چونکې د عبادت تعلق اجتهاد سره نه دی، لہذا دا ممکن دی چې دا هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې، یعنی حکماً دا خبره مرفوع شو. حدثنا محمد بن المثنى، موږ ته حدیث بیان کړی محمد بن مثنى، ابو موسیٰ وی دته 252 هجری کې مړ دی. حدثنا عثمان بن عمر، موږ ته عثمان بن عمر ویلی دی بن فارس 209 کې وفات دی. قال اخبرني ابن ابي ذئب، ابن ابی ذئب موږ ته ویلی دی حدیث بیان کړی دی. محمد بن عبد الرحمن نوم یې دی، محمد بن عبد الرحمن بن ابی ذئب 158 کې مړ دی. عن سعید المقبری، سعید مقبری بن ابی سعید کیسان 123 کے مړ دی. قال ابو هریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو هریرة رضی اللہ عنہ فرمائی یقول الناس، خلق وائی اکثر ابو هریرة، ابو هریرة خو ډېر حدیث بیانوي، ډېر زیات حدیث دی ورسره. فلقیت رجلا، نو زه یو سړي سره مخامخ شوم، هلکه دا اعتراض چا وکړو چې ته خو ډېر زیات حدیث نه بیانوې. نو یو سړي سره میلاو شوم، نو هغه ته ما ویل چې فقلت بما قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم البارحة فی العتمة، خبرې خو ډېرې کوې، خو دا راته ووایه چې بېګا شپه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ماسخوتن په مونځ کې کم تلاوت کړو. فقال ادري، دا ښیي خپله حافظه چې زما حافظه داسې ده، کله چا اعتراض وي نو دا جواب دی هغه واوري چې زما حافظه مضبوطه ده. او د هغې وجه مونږ مخکې ویلم ده چې سیدنا ابو هریره یو ځل راغی او شکایت یې وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ما ته خبرې ډېرې نه یادېږي. نو هغه راته حکم وکړو چې څادر خور کا، نو ما خپل څادر خور کو. تو 3 ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې خالي لاس ډک کړل او ور ویچول. بیا ما ته ویل دا سینې پورې جوخت ونیسه. ما سینې پورې جوخت ونیسه، د هغې نه وروسته ما نه څه خبره هېره شوې نه ده. د قوت حافظه وجه
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه عمل دا. فقال ادري فقلت لم تشهدها، نو ما ورته پوس وکړو چې ولته ماسوتن مونځ نه وکړی. هغه ویل بلا ولې نه؟ نو ما ورته ویل لیکن انا ادري قرأ سورة کذا وکذا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فلان کې صورت ویلو. سیدنا ابو هریره دته مونږ وایو بس کتاب کې خو دغه ځای ختم شو، خو دا ابو هریره کثرت سره روایت د یو لویه مسله ده. په دې باندې لږ تفصیلي خبرې کوو چې تاسو پوه شئ. د تیرې زمانې نه ډېرې کافي زمانې نه سیدنا ابو هریره باندې دا اعتراض کوي خلک، او دې سه انالیسس کړی دي سکالرز محققینو. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نا حدیث 142 نقل لی. تو سیدنا عمر روایات تھی 537. تو سیدنا عثمان دی 146 اور د سیدنا علی دی 586. دا خلفائے راشدین دی. و دا چې راجمه کې تا ټول نو دا شو 1411. 1411 دا ډېر دروند اعتراض دی. دا یو کتاب دی دا چېرته ځان له واخلی. شیخ المدیرہ ابو هریره دا یو مصری عالم ابو ریه وایي هغه ته مشهور منکر حدیث دا هغه کتاب دی او دا د دې ترجمه ده. د دې کتاب ترجمه ده ابو هریره په نوم باندې. دا اردو کې دی. دا نن څومره خلک انکار حدیث والا چې په احادیثو باندې د سیدنا ابو هریره کم تنقیدات کوي، نو دا تنقیدات اصل د دې کتاب نه اخلي. دا ټول د دې کتاب دی. په دې کتاب باندې ډاکټر محمد عجاج الخطیب دا هغه کتاب دی عربي کې دی ابو هریره راویۃ الاسلام. د ده یو خبرې جواب په دې کتاب کې موجود ده. اهل علم ولا دا کتابونه دواړه قتل پکار دي. په دې محنت پکار دی چې د خلقو د شبهات او جوابات وکړي شي. دا شیخ المدیرہ د دې کتاب جواب چا کړی دی؟ نو هغه جواب چې چا کړی دی هغه یو داسې سړي کړی دی چې هغه د اول نه هندو د انډیا و د اعظمګړ پیدایشي و. هغه دا مونږ چې تاسو وایو تعصب مه کوئ که نه، د دې وجه دا ده دا هندو کتابي مسلمان شه په څه شي مسلمان شه. دا هغه باندې کتاب چا لیکلی دی چې ہندو سے محدث مدینہ بننے تک کا سفر. دی ہندو او بیا د مدینې منورې محدث شو. تا ته دا معلوم وي چې نن د صحیح احادیثو د ټول نه کامل ترین کتاب د دې سړي دی. تقریبا شل جلد کې دی، شل جلد دی یا 13 جلد کې دی او د هغې نوم دی الجامع الاکمل نومې دی که څه نومې دی. دې سړي هغه لیکلی دی. دی اوس وفات شوی دی. خپل نوم د ده دې کتاب کې لیکلی دی او زما حافظه بعضې څیزونو کې کمزورې شوې ده. نو دې کې خپل پیدایش ته دی، خپل نوم یې هم شته دی، خو موږ د مسلمانۍ خبره کوو، بس د ده په نوم باندې څه کوو. دا کتاب چې چا لیکلی ہندو سے محدث بننے تک، دا زموږ یو دوست دی محمد بن ابراهیم بن بشیر الحسینوي، دا د سند دی قصور العاقې. دا ډېر ښه کار کوي دا سړی. دې کتاب کې دی 90 صفحه باندې لیکي چې مولانا مودودی کی کتاب دین حق ان کے نظر سے گزری جس نے ان کے اندر کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کیا. یعنی د هندو نه یو سړی مسلمانۍ کی د چا د کتاب باندې دا مهرباني وکړي چې کومه غلطي دی ته غلطي ووایه که نه، ټوله نیکۍ والا ولې سوځئ. دا ډېره لویه بدتمیزي ده، بدقسمتي ده چې یو سړي کې د یو غلطي ومونته یا د دوه ومونتې نو ته د هغه ټوله نیکۍ وسوځئ. نو بالکل هم دغه شانتې دی الټ یو غلطي ده چې یو سړي کې د یو خبره سمه ولیده که نه نو ته یې ګاندې ټول داسې دی. دا مه کوئ.
دا تعصب یا فرقواریت جوړیږي د دې څه دی بنیاد دغه نو دې سړي چې کوم دی بیا د هغې نه وروستو ډېرې کتابونه کتلي دي بیا مدینه منوره کې دا د کتاب دی دې باندې تصویر سته ارشاد دی الجامع الکامل دی په دې تصویر دی دا یې کتاب کوم چې د صحیح احادیث سره متعلق لیکلی دی دنیا کې چې کوم حدیث د صحیح مند دی یا وګوره د البانی رحمه الله سلسله صحیحه ده هغه جدا چیز دی هغه د حدیث د صحت نه بحث کوي او د حدیث صحت او عدم صحت ثابتوي ته دی دغه چل نه کوي دته چې کوم ځای کې صحیح حدیث ملو شوی دی نه هغه ټول جمع کړی دی او دې لحاظ سره دا کتاب ډېر ښه دی دا و ما سره خو زما مزاج دا دی چې چپایي د کتاب ښه نه وي زه نشم کولی هغه غالبا ما د اسم خان مفتي صاحب له ورکړه یا بل چا ته ورکړی خپل ملګرو کې مې یو کس له ورکړی ما ته ډېر مخکې دا ملو شو دا سړی د بیا خپل نوم کوم چې د بدل کړی دی هغه دی محمد عبدالله اعظمي دته خلک ضیا اعظمي وایي د بیا د اسلامي یونیورسټۍ نه ایم فل او پی ایچ ډي کړی یا ډاکټر دی اوس وفات شوی دی الله دې وبخي خو دا قسمه کارونه کول دا کوم چې مونږ وایو دا زمونږ د اهل مدارس د دسترس نه بار دی دی دا کار نشي کولی دی و تحقیق پیژني نه سره تحقیق څه ته وایي دې سړي په ایم فل کې په سن 73 کې د ایم فل کړی او په هغې هغه دا کتلي ده چې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه باندې دا ټول خلک اعتراضات کوي چې دا حدیث ډېر زیاتی راځي چې ګوري چې څومره حدیث دي نو ټوټل حدیث کوم چې کتابونو کې لیکي ده هغه دي 5374 سوال اوس دا سوال باندې ځان پوهېږه چې ابو هریره خو آخري 2-3 کاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پاتې شوی دی او دا صحابه کرام ابوبکر صدیق د کله نه مسلمان شوی دی سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی او بیا د هغې د وفات نه وروستو دي کې هر یو کس څومره موده ژوندی پاتې شوی دی نه دي مرویاتو نه ډېر نه دي نو دا هغه ذهني خلفشار یې پیدا کړو چې ابو هریره کې خامخا څه چل شته دی او ډېر داسې خلک شته دی چې هغې بیا ابو هریره ته نعوذ بالله کذاب ویلی دي چې دا دروغجن و پرویز هم بعضې څیزونه داسې لیکلي دي دا په کتابونو کې بعضې څیزونه شته داسې چې هغې کې هغه سیدنا ابو هریره کذاب وایي دې سړي چې کوم کار وکړو د ده د ایم فل تیسیس دي او خله نیټ باندې شته دی مونږ سره ډاونلوډ کړل نو دې دا لیکي دا کتاب نوم یې دی ابو هریره فی مرویاته بشواهدها وحال انفرادها د سیدنا ابو هریره ټول احادیث کتلي دي خو چې یو حدیث د ده نقل دی نو بیا دا کتلي دي چې دا آیا دا حدیث د بل صحابي نه نقل شته او که نشته دا زموږ علما کولی شي لکه د یو حدیث بیان کړه اوس تاسو یو حدیث یا دوه یا درې تقریبا تاسو 3 حدیث ده وویل نو آیا دا احادیث په نورو طرقو سره د نورو صحابو نه نقل دي که نه دي نو هغه د کتلي دي بیا ټول دا 5374 دي یا څومره احادیث دي دا ټول د کتلي دي نو په یې کې دا ولیکل چې ما چې څومره تجزیه وکړله نو صرف 220 احادیث داسې دي چې هغې کې سیدنا ابو هریره منفرد دی نور ټول روایات چې کوم دی نور صحابو هم نقل کړي دي خبره پوه اصل جواب وشو 5374 نه دي د ده نه هغه احادیث چې نور صحابو نه نقل نه دي هغه صرف 220 دي او دا هلته لیکلي دي بیا چې دا خو ماته نن پته ولګېده او شاید چې زه نور تلاش وکړم نو شاید چې دا روایات چې کوم دی دا د 220 نه هم راوغورځېږي دا د لیکلي دی په خپل تیسیس کې بیا دا زما لاس کې چې کوم دا کاغذونه دي دا الاحادیث الصحیحه تفرد بروایتها ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا په دې باندې یو بل پی ایچ ډي ډاکټر تحقیق وکړو بیا او همدغه خبره یې مخکې چلولې ده هغه په سن 73 کې دغه خبره کړې وه دا خبرې یاد ساتئ دا نیټ باندې دا ټول څیزونه موجود دي مونږ بل ځای نه دي اخیستي نیټ نه مو اخیستي دي
خو د نټ نه خلک بل څه اخلي، موږ ته بل څه اخلو، نو هر چا خپل چایس ده. زمونږ کار په نټ کې دغه دی چې د دین حفاظت پې څنګه وکړو. نو هغې ویلي دي دا چې سن 73 کې دی دا خبره کړې ده. بیا په 2014 کې محمد بن علي مطری دا یو ډاکټر دی، هغه په دې شواهد دا د سیدنا ابو هریره چې دا کم مرویات دي 220 په دې باندې هغه تحقیق شروع کړو چې آیا واقعي د دې روایت چې دی پکې منفرد دی 220 دي. دا چې شروع کړه نو هغه ویل چې نه دا 220 نه دي، دا کم دي. د دې وجه دا چې دا ډاکټر ضیاء عمري چې کوم دی دغه صرف دا کتلی چې دا روایت ابو هریره ته منسوب دی. آیا دا حدیث صحیح هم دی؟ لکه حدیث خو ټیک دا منسوب دی، خو آیا حدیث صحیح دی یا حسن دی؟ نو هغه ویل چې نه، دې کې ډېر شی حدیث داسې دي چې غلطۍ سره منسوب دي، یعنې یا حدیث موضوع دي یا ضعیف دي. نو دیوی چاہتے ما اوباسل نو صرف 110 احادیث تھی دا سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال دے کم خواہ لڑا ما بخیال جی تحت الصراط اور رسید سوال پاتے ہیں خیدہ سن دا آگے صحیح سکالرس طریقہ دا چاگی گوری تا سر اور بیا دا آگا حدیث لکلی دا ما آگا پرنٹ کلی دی یو پیج ماندے دا 110 احادیث دا لکلی دی. یو ویب سائٹ دے تا الوکا وی الوکا دا الوکا باندے دا ټول بحث پروت دا پکار رائی چا اہل علم دیتا رجوع کی دا سیز اپیجنی دا دے زمانے نہایت ضروری شے دے از دا کول پکار دی. برائی چتا نکے ناغن کی گی بیا چتے کہ نا بیار جے کی گی موږ سره خلک ګرم شي چې دې کې دا چلی ما ګوره دا مفتیان صاحبان دي یا زموږ علما دي دې ته موږ 10 بسته عرض کوو چې الله تعالی په خوله کې ژبه درکړې ده. او دا ژبه چې کوم ده دا ستا استعمال سره تعلق لري او که نه دا ژبه په خپله خراب شي. دا خو یو آله د الله درکړې ده. کہ یو سڑے پدے قرآن وئی پدے بانے حدیث وئی دا اللہ توحید بیانی خشے دے او کدے نے یو سڑے دا کنزلو کارو اخلی شرک تے ثابت دی کفر تے ثابت دی نو تب سیج دا جب اللہ غلط نعمت ورکڑ دے یا لے تناسل ہر انسان سرئی وہ زدہ خو خلق پدے باندے دے خپل کوروالا تے نزدیکی او کہ بدکاری کئی دا یو غلط ذہنیت تے زمانگ دخل کو چې دا شی دا سره او دا سره خبره د انسانی د عقلی بلوغ ده. ډېر خلک به ډېر مشران به معمر وي لیکن هغه عقلی طور بالغ نه وي انا بالغ وي. دا زمونږ د دې دور خلک اکثر او بیشتر تقریبا دغه نابالغ دي. د یو څیز په صحیح استعمال نه پوهېږي، غلط استعمال یې کوي، دې وجې نه ګناهونو کې دی ورنښلي. دی سړی چې کوم کار کړی دی ابو هریره رضی الله عنه باندې نو د هغې جواب ډاکټر محمد حجاج الخطیب دا بهترین کتاب دی. د د یو سوال جواب یې کړی دی، بل د چې کومه بددیانتۍ یې کړې دي په دې کتاب کې. دا بددیانتي ډېره عجیبه ده. لکه د یو ځای کې د تاویل مختلف الحدیث دا د امام ابن قتیبه کتاب دی او دا لومبنی کتاب دی چې دا د معتزله په جواب د انکار حدیث کې لیکل شوی دی. زموږ د خلکو دا پته هم نشته دی چې دا انکار حدیث مخکې چا شروع کړی دی. دا هغې خلکو شروع کړی دی چې هغه د الله د صفاتو منکر دی. معتزله دا ټول هغې کړي دي. زموږ د علم کلام عالم په دې مصیبت کې گرفتار دي. لکه د امام ماتوریدي ډېر لوی عالم وی لیکن تاویلات اهل سنت کې واضح دا لکلی دی چې دا د ابراهیم علیہ السلام ته منصوب حدیث ته کذبات ابراهیم اده بدرد وي. اره خلقو ته نه معلومه علم کلام کې دي څه شی د حدیث انکار دا څه باندې نور معلوم شي ان شاء الله. دین په د باندې خبره کوي دا خبره ته د مجلس لیکي دی دا لیکي
चे इब्न क़ुतैबा लिख ली। इब्न क़ुतैबा कहते हैं जब हज़रत अली को अबू हुरैरा को पैगम्बर अकरम के बारे में ये कहते हुए सुना, मेरे दोस्त और मैंने अपने दोस्त से सुना, इन्हें हद्दसनी खलीली अल्फाज दा, तो आपने फरमाया अबू हुरैरा पैगम्बर कब से तुम्हारे दोस्त बने। तदी मशहूर एतराज़ दे तादे लिखी और दा लिखी दे इब्न क़ुतैबा पर हवाला बंद खुदी तरीक़े सरा तारे इब्न क़ुतैबा किताब के बेशक दाश्ता 96 सफ़ा के दाश्ता चिकान मिन क़ौली हद्दसनी खलीली वक़ाल खलीली वरअयतु खलीली फ़क़ालहु अलीयुन मता कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीलुका या अबा हुरैरा। इबारत देख इस तरह लेकिन दा अच्छा वहना था इबारत खुदा अश्तर है बदेगी लेकिन दा वहना अच्छा था दा नज़ाम मुतज़ली वहना था। इब्न क़ुतैबा द नज़ाम अक़वाल नकल गई यो 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 तो दा डेर 50 पेतो सफ़े दा अक़वाल नकल की तो ब्या जवाबून तो नकल दा दे खल को तरीक़े वारिदात थी वैचा सर दा इब्न क़ुतैबा किताब नहीं करना और दा एवं को तो और यहाँ पर इक्तफ़ा की चाहे तो टिक लिख ली ज़ पहचा एतमाद न को अदीन पर मामले के चा हवाला वर करे दाज बिल्कुल किताब सर टेलीकॉम अब अक्सर बेशतर हवाले अफसोस सर दाम चा गलती ताहले हक़ दी किताबों ने के अक्सर हवाले गलती दी मुसीबत के मगर गिरफ्तारी गए ओरिजिनल किताब जान रसोए और सही खबर गए दा खबर है चिंता कम करे दा या नज़ाम दा खबर है या गैर रकम देना गई माता गज़ा मालूम दे क्या रकम देना गई। इब्न अबिल हदीद यो मुतज़ली दा अगर नहजुल बलागे शरह करे दा नहजुल बलागा शरह के दा कौल मौजूद दे लाकिन लैस लहू सनदुन इस सनदी निश्त तदीन पर मामले के बेसनदा खबरा दे दर परतुक द पास आओ तो सुचूल हो दा बेदीनी दा से किस्म खबरें सैयदना अली ने दिखड़ी दा टोल जवाब न दे डॉक्टर अज्जाज अल खतीब दी किताब का मश्तर वार के सैयदना अबू हुरैरा बाएँ के इल्ज़ाम दे दा इल्ज़ाम गलत है रिवायत नमुंग से 100 तरह से दल 110 तो दा तफसील याद सा था और दा कसानम याद सा था दा से खलक दे दा नमूने बता सुलम भी जला हो रहा है हमारे कम वागस्तन बोले जमुन को उड़ान तर दे पोर दे मैं वहाँ सर्च कहो न खदा ले खुशहाल शू पदे बाने चगालेमंद इशराक के दा मजमून रागल दे हमारे चिदी संग अदा कर गए मुंगा पुरोजगार ब्या मख कितलू नदा गालिबन बैनात के चरता के वदरे कार मख के दा मजमून रागलो दीदाल तना सरकू कशकड़े जानता प्रदय मजमून जानता कशकवल तरा बाद खल को कारी और दा बैनात के कराचे के चापशे हो चरता की और माँ दा पते टोल रोस्त लेगी दी माँ जे कल जान ओ कड़ो जैत और रसेदम ब्या माँ सर्च को चक्कम कम जाके मौजूद दिला बार के सैयदना अबू हुरैरा रिवायात अगरचे दगदी मकदार 5000 से पासा 5374 मकदार दे दगा लेकिन पदे के दे मुनफरिद न दे पदे के नूर साहब किराम हम दी आ रिवायत ने चिपाए के दे मुनफरिद दे ने सिर्फ ददन नकल दी अगर सिर्फ और सिर्फ 110 थी बस की अकूल कौली हाज़ा।